د پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیلي رستم سوري لاندې د یو تربیتي نشست تابع شوی وه چې پکې د پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلعي تحصیل مشرانو او کارکنانو ګډون کړی و. د تربیتي نشست ته د مردان ډیویژن جنرال سیکرټري غازي انعام الله، د ضلع مردان جنرال سیکرټري مراد خان، د تحصیلي رستم صدر محمد خالد عاصم، تحصیلي رستم جنرال سیکرټري سمیع الحق او خبریال عزیر نعماني وینا وکړه. مشر ملمو غازي انعام الله زیاته کړه چې ملک کې حقیقي معنو کې اسلامي نظام قائمول، اتفاق، اتحاد او د انسانیت خدمت کول زموږ د جماعت میشن دی او د دې میشن د کامیابی لپاره به موږ خپل جدوجهد جاری ساتو. د پاره چې په دې علاقه کې د خیر ښېګړې کارونه موږ مخ په وړاندې کړو، د بیوګانو یتیمانو خدمات چې څومره موږ نه کېږي نو چې هغه وکړو. دې حوالې سره الحمدلله د پاکستان مرکزي مسلم لیگ د خدمت خلق حوالې سره دا یو بهترین نشست شو. پاکستان مرکزي مسلم لیگ د الله په توفیق سره په یوت کې کار کوي، مسلم سټوډنټس لیگ سټوډنټس کې کار کوي، دغسې وکلاو کې کار کوي، تقریبا هر طبقه کې کار کوي، علما وغیره. د مقصد دپاره چې امت کې یونټي پیدا کی، اتفاق اتحاد پیدا کی او د دشمن چې کومې حربي دي د پاکستان خلاف هغه ناکامه کی. مقررین وویل چې عام ولس د پاکستان مرکزی مسلم لیگ سره ملګرتیا وکړي چې حقیقي معنو کې د ملک د ترقۍ، پرمختګ، خوشحالۍ او د انسانیت خدمت په ښه ډول وکړي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.